أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. درود شریف وی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ددی زینا دویم نوع شروع شوا. د دویم نوع مقصد د بنی اسرائیل د آبا او د اجداد درې خباستونه ذکر کیږي. ورګه تاسو ته یادی مضمون یا ایها الناس اعبدوا دا عام خطاب یا بنی اسرائیل دې نه خاص خطاب به تاسو تموي چې خاص خطاب کې دا انواع خمسه بیانې کی. نو اول بیان شو پاره کې اته انعامات او دوا عذابونه. دې نه دویمه نوع شروع شو. دویمه نوع د موجوده بنی اسرائیل د آبا او د اجداد خباستونه درې خباستونه ذکر کیږي او تاسو ته ما دا ویلو د دې لپاره ذکر کیږي چې عام عرب دوی نظر کو چاته بنی اسرائیل ته د دوی ایمان راوړو ځکه دا تعلیم یافته طبقه د مونږ به ایمان راوړو او کو دوی نه راوړو مونږ هم نه راوړو. د الله د دوی خباستونه ذکر کوي چې دوی قابل اتباع او قابل تقلید نه دي. دوی پسې مزي ګوري د لرونو د نیکونو خباستونو ته وګورئ. وَإِذَا خَذْنَا یاد کا وخت ما واغستلا میثاقکم مضبوطه وعده ستاسونا ورفعنا روچت مکو فوقکم الطور ستاسو د پاسه غر. طور و سریانی لفظ دے جبل توای غر توای. نالی ما غر روچت کو خذو واخلی ونیسی ما آتیناکم چه صدر کو مزتاسو تا بقوت پتاقت سر ونیسی. دا بقوت متعلق دے خذو سرا اے خذو بقوت وذکرو یاد کئی ما فیہی سچی پدی کی دی لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو کې تقوا پیدا شي یا بچی د عذاب نه. به تفصیل دا سې دی چې کله تورات راوړل شو دوی کې تورات کې ګران ګران احکام نو دوی ول منګ نه منو. د جبرئیل علیہ السلام په غر اوچت چرې کړلې منو غره چې کې خود به ویل نه منو. نالاوی دیتا د دوی خباستونو بیان کا چې کله په حکم راغې د زور براغې نو منو او چې زور بنو به ویل نه منو. رفع تفهیم القرآن کې مودودی سے لیکلی دي چې دوی د غر خوا کې وسیدل. د دوی دا خیال راغی چې دا غر په منګ را غورځېږي. غر الله اوچت کړی نو او دلیل دا دی چې سورۃ اعراف آیه کې لفظ د ځوان راغلی وظنوا انه واقع. د دې دا ګمان راغی چې دا غر په منګ را غورځېږي نو چې کړلې آمنا
نو غر اوچت شوی نو د دوی دا خیالو دا سو کوئی مودودی صاحب وی چې غر حقیقتا روچت شوی نو وی ځکه قرآن کې الله لفظ د ظنو ویلی دی خدا خبره د صحیح نه ده غر اوچتېدل دا یقیني وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ الله داسې مې راوچت کو لکه وریځ اوچتېدل د غر دا یقیني البته ځوان په څه کې راغلی دی ځوان په اوقو کې دی راغورځېدو کې دی وظنوا انه واقع دا ګمان د دوی راغی چې دا په موږ راغورځېږي اوچتېدل د غر دا یقینا البته ځوان په څه کې استعمال شوی دی دا په غورځېدو کې دی او صریح الفاظ د حدیث هم دغه دي کأنه ذله داسې لکه وریځ او بیا دې دپاره یو حدیث هم دی د ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې هر کله موسی علیه السلام تورات راوړو دې کې ګران ګران احکام او دوی انکار وکړو نو الله امر وکړو جبریل ته بقلع الطور چې دا غر راوچت کا نو غر پیدا سے الله روچت کو لکه وریځ دا قول د ابن عباس رضی الله عنه دی نو معنا دا چې رفع یقیني وا ځوان چې کوم استعمال شوی دی دا په اوقو کې دی دویم اعتراض دلته دا دی چې قرآن کې الله فرمایي لا اکراه فی الدین په دین کې زور او جبر نشتا او دلته الله په غر روچت کو جواب تاسو ویلې دی اکراه په اسلام قبلولو باندې نشته دین نه مراد عقیده قلبیه چې په زور باندې سړی مسلمان کې دا نشته البته که اسلام میں راوړو او به په شریعت عمل نه کوي نو به سزا شته دا حدود نه دي چا غلا وکړه لاس باندې کټ کوي قتل وکړو دا به قصاص کیږي نو دا لا اکراه فی الدین اے لا اکراه علی قبول الدین چوزل دی قبول کو نو بے اکراه شته دی دلته دا لفظ د فوق راغلی دی فوقکم دا په قرآن کې 41 ځل د دې استعمال راغلی 41 بار او د دې ډېرې معنی دي اوله معنا زائد مکه تیر شو بقره 26 ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها زید وی د ماشینا فوق معنا د زائد دیمه معنا د فوق غالب سورت آل عمران آیات نمبر 55 سورت آل عمران آیات نمبر 55 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا دل د فوق معنا ده غالب دا به غالب وی په عام کافرو درم فوق زائد تاسو ویلې دي سورۃ النساء 11 نمبر آیات وَإِنْ كَانَتْ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ کدا جنکۍ د دوو نه زیاتې وي میراث کې دلته فوق لفظ دی زائد دی زګه د دوو جنکو او د دریو یو حکم دی په میراث کې دلته فوق لفظ زائد څلورم فوق معنا د نعمتونو سره سورۃ مائده 65 نمبر آیات
सूरत माइदा आयात नंबर 55। अल्लाह फरमाए कि चरतदवी खल्क व अमल वको वलो अन्नहुम अकामु तौरात वल इंजीला वमा उन्जिला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फौक़िहिम। द्वी बखरा कोले दब्बर नियमतुना फौक माना द नियमतुना समाविया औ फौक माना द अल्लाह सिफत। सूरत अनआम आयात नंबर 18। सूरत अनआम 18 नंबर आयात। अनआम 18 नंबर आयत। वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादी, अल्लाह गालिब दे द बंदिगानो द पासा दा द अल्लाह सिफत थे। औ दग शर्ती फौक़ियत बेतिबार रुतबा, फौक़ियत रुतबी। आयात 165 अनआम, दग अनआम दे 165 नंबर आयात। फौक़ियत पर माना द रुतबे सरा च रुतबा बे उचतई। आयात 165 आखिरी आयात। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्ज़ वरफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन दरजात। उचत कड़ी दी मां द बाज़ी दरजी द फ़ौक़ियत बेतिबार रुतबा। और दग शाती फ़ौक़ प माना द आला। सूरत अनफ़ाल 12 नंबर आयात। फ़ज़रिबू फ़ौक़ल आनाक़ ए अलल आनाक़, फ़ज़रिबू फ़ौक़ल आनाक़ ए अलल आनाक़। और फ़ौक़ियती मकानी। सूरत इब्राहीम आयात नंबर 26। पगिश्तम नंबर आयात सूरत इब्राहीम। फ़ौक़ियत पे एतबार द मकान सरा। कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़, जज़्म की द पासा दा बेतिबार मकान। और तरक़ी फ़िल अज़ाब, फ़ौक़ माना तरक़ी फ़िल अज़ाब। सूरत नहल आयात नंबर 88। सूरत नहल आयात नंबर 88। ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब, ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब। द अज़ाब द पासा इनी तरक़ी फ़िल अज़ाब। खुज़ू वाखलै मा आतैनाकुम च सदर को मज़ता साबिक़ुवतिन बताक़त सरे उनी सही। वस्कुरू मा फ़ीही, याद के सबदी की दी लअल्लकुम ददीद पार तत्तकूनो चिता सुबचे दा अज़ाबना। सुम्म तवल्लैतुम बेता सुम्म ख्वाड़ो दसना। सुम्म तवल्लैतुम था सुम्म ख्वाड़ो आन किताबिल्लाह, द अल्लाह द किताबना, द अल्लाह द हुक्मना। द तवल्ला द्री मानी राजी कमफूली ज़ी अक़ल वी गैर ज़ी अक़ल वी। मफूली ज़ी अक़ल वी और बिज़ात त निस्बत वशी। लका तवल्लल बैत, तवल्लल मदरसा, तवल्लल मस्जिद। पमाना द इंतज़ाम सरा, इन्हें द जुमात और द कोर इंतज़ाम शुरू को। और तवल्ला का निस्बती गैर ज़ी रूह तवशी बिज़ात पमाना द इंतज़ाम सरा। आओ को ज़ी अक़ल ते वशी पमाना द दोस्तानी सरा। तवल्लाहु
اے جعله ولیا ځان کې تولا زیدن یعنی زید سره دوستانه وکړل او کو بسله کې عن راشي بے معنی اعراض کسله کې عن راشي نو معنی څه ده اعراض دلته دغه اعراض معنا ده ثم تولیتم تاسو مخواړو عن ذلك الحكم دغه حکمنا یا عن کتاب الله اذا الله د کتابنا من بعد ذلك پس د دینا فلولا فضل الله علیکم کدا الله مهربانی نو پتا سو باندې ورحمت او د الله رحمتونه نو پتا سو لکنتم من الخاسرین خامخ شوی به تاسو د خاسرینو د تاوانینو نا سوال دا دی چې لولا راضی انتفاع ثانی د وجد وجود داولنا انتفاع ثانی خسران نشتا ولی دا الله فضل دی خسران نشتا ولی زګه دا الله فضل دی د لولا قانون دا دی انتفاع ثانی د وجد وجود د اولنا لولا علی لهلك عمر کالی نوې نو عمر به هلاک شوی وي نو هلاکت نشته ولی د وجد وجود د علی رضی الله عنه نه دا د لولا قاعده او قانون دی اوس په دې دا سوال دی چې دلته خسران شته دی ولې د الله د حکم نه خسران اعراض او خسران خوراک او دلته چې خسران نشته دی جواب مراد د خسران نه فورا عذاب دی مراد د خسران نه څه دی ولولا فضل الله کذا الله فضل او رحمت نوې تاسو باندې به فورا عذاب راغلی وي فورا عذاب را نغې د وجد وجود الله د فضلنا ولقد علمتم دا نمونه اوله بیانېږي د تولی عن کتاب الله دا الله د حکم نه اعراض وکړو داغه نمونه توقع دی ولقد علمتم یقینا تاسو معلوم دي الذين كسان چې د حد نه وختلو منکم پتاسو کې فی السبت پورز د افتی باندې تفصیل رسل را روان دي د افتی پورز باندې ښکار منشو نو درې ډلې جوړې شوې چا چې ښکار کو داغین الله ما شادوغان جوړ کړو ولی زګه د حکم نه اعراض وکړو خدا نمونه د اعراض شولا ولقد علمتم یقینا تاسو معلوم دی الذين كسانوا چې د حد نه وختلو منکم پتاسو کې فی سبت پورز د افتی باندې فقلنا لهم ما وتویل کونو شیطاسو قردتن شادوغان بیزوغان خاسئین ذلیلا دی کی درې قول دی یو قول دا دی چې دا صورت د شادوغانو شکل ظاهری او عقل د انسانو دا شادوغانو صورتن او انسانانو عقلن دا یو قول دیم بالعکس مطلب شو صورت د انسانو وعقل د چا شو د شادوغانو شو دریم قول دا دی چې نا دا صورتن و عقلن لكن الاصح انهم مسحوا صورتا وعقلا دا صورتا وعقلا دواړه مسخ شوي وو صورت هم دو شادو او عقل مو روح المانی دغه ذکر کړی دی وی وظاهر القرآن انهم مسخوا خردتا على الحقيقه وعلى ذلك جمهور المفسرين جمهور مفسرین هم دغه دي چې صورتن او عقلن دواړه مسخ شوي وو دا د روح المانی قول له چې دا صورتن او عقلن هم
او دا موجوده نسل چې کوم د شادوګانو دی دا ځان له نسل دی دغه بني اسرائیل چې د هغوی نه شادوګان جوړ شوي وو دا 3 ورځې ژوندي او بیا مړه شولو الله د عبرت نمونه وګرځوله چې زما د حکم نه انکار کو ښکار منه شو په خپله دوی دا ورځ خوښه کړله او بیا عمل نه کو فقلنا لهم ما ورته ویل کونو شئ تاسو قردة شادوګانو خاسین و ذلیلا او حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت کې به آخر کې خسفا و مسخن خسف برازي پزمکه کې به کلی دل کلی ډوبېږي زلزله به راشي او کلی به ټول دا پزمکه کې پټ شي او دغه شانتې بعضې قومونه به الله مسخ کړي ټوټل نه ټول امت باندې به مجموعي عذاب نه راځي خو بعضې دی کې به الله نمونه ښکاره کوي بعضې قومونه دی به شکلونه بدل شي او بعضې به داسې چې د اسمان نه به باران وشي حجارة من السما دا به قرب قیامت کې کېږي قیامت چې رانږدې شي فجعلناها وګرځو ماها ها نه مراد څه دی ضمیر د ها چا ته راجع دی فجعلنا وګرځو ما دا ګناه دا خطیئه یا دا عذاب یا دا قریه یا دا امت څلور معنی دی په ضمیر کې چې دا ضمیر د ها څه ته راجع دی فجعلنا الخطيئة فجعلنا العقوبة يا جعلنا الخرية يا جعلنا الأمة وغرزو ما دغكل نكالا عبرة لما بين يديها دا موجودة خلق دفارا ما بين يديها من القرى چه دغلت موجود وما خلفها ودرس خلق دفارا وموعظة للمتقين ودا نصيحت دفار د متقين و د پرهیزګارانو وإذ قال موسى لقومه دیم خباست د الله په حکم کې چون چرا کول د الله په حکم کې الله وتویل غوا علاله کوي نبی پکې چون چرا شروع دا به څنګه رانگے سنگا دے زمیداری بے کڑی نہیں بے کڑی زوانا دا زڑا دا اللہ وطول غوا علالا کئی کدوی و غوا علالا کڑے وے چھ کم غوا وے بلدا قاتل با معلوم شوے وے خودوی پکی چون چرا شروع کرو خدا بیم خباست دا اللہ پا حکم کی چون چرا کول دویتا امر بذبح البقره ولی وشو غوا ولی علالکی دو قول دی بعض علماء وی چې دا د دې لپاره چې دا رستو رکو چې کوم را روانه ده ویس قتلتم نفسا یو سړیو مالدار او بچی نو د خپل د ترزوی را پاسې دو هغه مړ کو د مال د پاره او بیا موسی علیہ السلام ته راغی چې زما ترزوی چا وجلې دی موسی علیہ السلام الله ته ویلي چې دوی دی وغوا علاله کی نو امر بذبح البقره څه د پاره لتعین القاتل چې دا قاتل معلوم شي او بدی دا سوال لے چې تفسیری مدارک کی لکلی دی چې دوی دا غوا 40 کاله پس پیدا کړی و نو 40 کاله مړې پروت مړې دوی خخوونو خرابېدونو زګه چې 40 کاله دی واپس ګرځېدل جواب وی او دا د موسی علیہ السلام معجزه و مړې وشو خپل ترزوی را پاسې دو او ترزوی مړ کو
موسی علیہ السلام ترال موسی علیہ السلام الغوا حلاله کړ مړې په ځای پروت دی څلوېښت کاله دوی غوا پسې ګرځېدل غوا یې چې کله حلاله کړه د غوا لکۍ راواغسته مړې پیو مړې ژوندی شو او خپل قاتل یې وښودو چې زه ده وجلی یم نو دې کې یو خو قاتل معلوم شو دویمه فایده پکې بعث بعد الموت د مرګ نه پس زندګي معلومه شوله چې د مرګ نه پس دیم ژوندون هم شته دی نو امر بذبح البقره د تعین د قاتل دپاره دا یو قول دیم قول دا دی چې امر بذبح البقره دې دپاره وشو لیحون علیهم معبودهم لیحون علیهم معبودهم چې دوی تخپل معبود پخپل سپک او ذلیل شي چونکې دوی د سکي عبادت کړي او څلوېښت ورځې موسی علیه السلام چې کوی تور ته لاړ خو د هغې د وجې نه د دوی په زړه کې د غوا تحریم او تعظیم راغی الله ورته غوا حلاله کړي څه دپاره لیحون علیهم معبودهم چې دا معبود دوی ته سپک شي نو دوی غوا کې چون چرا شروع کړو څلوېښت کاله پسې غوا حلاله کړه فذبحوها غوا یې حلاله کړه او دکه ورځ باندې موسی علیه السلام ته یو سړی راغی چې زما تره زوی چا وجلی دی موسی علیه السلام الله ته ویلې الله ورته ویل چې دا غوا یو حصه دې راوالي او دا مړی دې پیوئ دا مړی به ژوندی شي او خپل قاتل به وښیي دا دویم قول دی چې امر بذبح البقره لتوهین معبودهم د دې دپاره امر بذبح البقره شوی دی ګورئ وإذ قال موسی یاد کا وخت چې ویل موسی علیه السلام لقوم خپل قوم ته ان الله یأمرکم یقینا الله حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره تاسو حلاله کوئ وغوا بقرتن کې تنوین راغی دا د تنکیر دپاره ایا بقره کومه غوا چې تاسو حلاله کوئ قالو دوی ویلي اتتخذنا هزوا ته موږ پورې ټوخې کوي قال موسی علیہ السلام فرمایل اعوذ بالله پناه غواړم په نوم د الله سره ان اکون چې شم زه من الجاهلین د جاهلانو نه ټوخې دا خو د جاهلانو کار دی ماده د جهل په قرآن کې 24 بار د ذکر راغلی دی اتتخذنا هزوا ایت موږ پورې ټوخې کې ګورې یو استهزاء ده او یو مزاح دی مزاح ټوخو ته وایي خوش طبعي فرق دا دی چې استهزاء کې مقصود د بل توهین وي استهزاء دا منع ده بے بعض شاعر دی د اسلام لکه اذان شو بیت الله بے توحید د شعائر الله دا کفر دی توحید د شعائر الله دا کفر دی استهزاء بالدین دا کفر دی یو مزاح دی مزاح کی مقصود سی خوش طبعی وی لکه پیغمبر علیہ السلام تا یو بوډۍ رااله چې ما ته دعا وکړه چې الله ما ته جنت راکړي نبی علیہ السلام بوډۍ دپاره جنت نه دی بوډۍ به په جنت کې نه نه په ژړا شوه نبی علیہ السلام ګوره ته سوچ نه کې بوډۍ به په جنت کې نه څه مطلب ارے تا به الله ځوانه کې تا به الله څه کې ځوانه کې ته به داسې بوډۍ نه چې بوډۍ جنت کې بوډۍ نشته دی یا نه به تبلا دا اوس خوش طبعی ده یا ذل اذنین دی والا شه غوږونو والا نار سړی څه دی غوږونو والا دی دا نبی علیہ السلام خوش طبعی کولا
و خوش طبعی دا جائز دا. قال موسی علیہ السلام فرمایل اعوذ بالله پناه غواړم په نوم د الله سره ان اكون چشمز من الجاهلین د جاهلانو نه. قالوا ذو ویلی ادعو لنا سوال وکړه د موږ دپاره د خپل رب نه یبین لنا بیان وکړي موږ ته ما یا څنګه ده دا غوا ځوانه ده که زړه ده. قال موسی علیہ السلام فرمایلو انه یقول یقینا الله فرمایي انها بقره دا یوه غوا ده لا فارض ډېره زړه ده ولا بکر ډېره ځوانه ده عوان بین ذلک درمیانه ده د دې په منځ کې. ففعلوا وکئ تاسو ما تؤمرون کوم حکم تاسو ته ملاویږي. وګورئ مخکې بقره مطلقه وه اوس پکې قید راغی کم نه به ډېره زړی نه به ځوانی یو قید. بل قید وروستو راغی رنګ بې زیړي بل قید وروستو راغی زمینداري به نه یې کړي. نو مطلق سره څه ولګېدل قیودات قیدونه ولګېدل نو هغه اطلاق یې څه کو ختم کو هغه یې منسوخ کو او عمل پې نه دی شوی. ډېره معلومه شوله نسخ قبل العمل دا جایز ده. دا د احنافو مذهب دی چې نسخ قبل العمل تاسو ویلې معراج کې څو منځونه فرض شو 50 او عمل به نه دی شوی او څه شو 15 پاتې شو نور منسوخ شولو. نو نسخ قبل العمل دا جائز ده عند الاحناف. امام شافعی رحمت الله علیه نه عمل به یو ځل وشي به منسوخ کیږي. ویزه د دې فائدہ سره اله نو موږ یې فائدې څه ده فائدې اعتقاد دی 50 منځونو باندې د پیغمبر علیه السلام یقین او عقیده راله چې دا په ما فرض شو بس الله ویزه انځدي کوي. نسخ قبل العمل جائز ده. قالوا ویلدی قوم ادعو لنا سوالو قدمون دپاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان وکړي مونږ ته ما لونها څنګه دی د دې رنګ. قال موسی علیہ السلام فرمایلو انه یقول یقینا الله فرمای انها بقره دا داسې غوا ده صفراء زیړ رنګي دی فاقع لونها پړقیږي د دې رنګ تسر الناظرین خوشحاله کوي کتونکي چې څوک ورته ګوري خوشحالیږي زړه خوشحالیږي. فاقع لونها پړقیږي د دې رنګ تسر الناظرین خوشحالی کتونکي. قالوا ویل دوی ادعو لنا سوال وکړه زموږ دپاره د خپل ربنا یبین لنا چې بیان وکړي موږ ته ماهیا څنګه د دا غوا زمینداري به کړې وي که نه به کړي. ان البقره یقینا دغه غوا البقره الف لام مهدی دی بقره موصوفه چې تا ویلې زیړ رنګ به او ځوانه به نه به ځوانې نه به زړی دغه غوا تشابه علینا ګډه وډه ده موږ ته. وإنا إن شاء الله یقینا مونږه که د الله خوښه شي لمهتدون وبرسیږو څه ته لمهتدون إلى البقرة یا لمهتدون إلى القاتل دغه قاتل به د دې سړي معلوم کو. قال موسی علیہ السلام فرمایلو انه یقول یقینا الله فرمای انها بقره دا یوه غوا ده لا ذلول ندعدت شوی تسیر الارض چی اڑی زمکا لا ذلول عادت شوی ندا پختو کې د دې معنی د جوتی الګوي دا وای می جوتی کړي دي جوتی معنی عادت کړي می دي او دا عادت شوی نه تسیر الارض چی اڑی زمکا خو دا ټیکټر نه وي نو د ځمکې یوې دپاره به یې څه کولو غواګانې او غویان استعمالېدلو. نو دا داسې غوا ده چې یوې به یې نه یې کړي حل ځمکه کې به حل یوې نه یې چلولي
او دویم دا دی چې پخوا بجلی نه وه نو د کوی نه به اوبه په غویانو باندې رایستلې نو دې د کوی نه اوبه رایستلې دي چې پټې اوبه کړې لا ذلول نه د عادت شوي تسیر الارض چې اړې ځمکه ولا تسقل حرثا او نه دې اوبه کړې فصل مسلمة روغه جوړه ده لا شیت فیها الا عیب فیها یومانا عیب پکې نشته دی یا لا شیت فیها مخالف رنگ پکې نشته تکه زیړه ده یا لا شیت الداغ پکې نشته دی قالوا دویلی الان جئت بالحق وسرالی تب حق سرا وسب منگ دا غوا پیدا کو فذبحوها نو علال اکڑ دا غوا وما کادو نزدی نوا یفعلون چه دوی دا غوا لالکڑے وی ولی لئنها معبودوهم زگداد دی معبودو زڑی نبوختلا وما کادو نزدی نوا یفعلون لأنها معبودهم زګد دوی معبود او زړه نه غوښتل چې دا الاله کو دیم قول وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها زګد دی غوا قیمت ډیر ګرانو دریم وما كادوا يفعلون خوف الفتنه في معرفه القاتل زګه دا قاتل معلوم شي نو د فتنې خطر ده نو زړه نه غوښتل چې دا غوا الاله کی درې معنی می ته وکړه درې وجه ولی زړه نه غوښتل لانها معبودهم یا لغلای ثمن عادت غوا قیمت زیات دی یا خوف الفتنه فی معرفت القاتل به مفسرین واقع لیکلی دا چې دا غوا چرته پیدا شوه وی دا یو سړی و ډېر نیک او د دوی و غوا وه او هغه ځنګل ته شړلې وه دا نیک سړی مړ شو د ده یو زوی و او دا زوی د مور ډېر تابعدار و څه وخت بعد د مور د زوی ته ویلې چې زمونږ یو غوا و پلار دې ځنګل ته شړلې وه ته لاړ شه هغه غوا وګوره غوا یې چې راوستله نو لاره کې فرشتې مخې له ورغلې ویل دا غوا خرڅوي ویل نه ما ته مور صرف دا ویلي دي چې غوا راوله د خرڅولو یې راته نه دي ویلي یعنې دومره د مور تابعدار و هغوی ورته ویلې چې ډېرې پیسې به له مونږ درکړو ویل نه دی نه خرڅ کور ته چې لاړ مور ته یې قصه وکړله مور ورته ویل بچې که ډېرې پیسې درکولې خرڅه کړې به دې وي ورشه غزې ته غوا بوځه اکو دونه پیسې درکولې خرڅ یې پې که چې زوی لاړ بې کسان ولاړ دي ویل مور راته وی چې دونه پیسو باندې خرڅه کړه ویل نه مونږ ډېرې درکو دویل ډېرې زه نه علم ما ته چې مور څومره ویلي دي حقه به درنه اخلم دومره د مور تابعدار واپس راغی مور ورته ویل ساده بچی خو ډېرې درکولې خو ډېرې به دې تې اخیستې وې ویل تا راته نو ویلي چې بوتله بله ورځ دا فرشتې وې هغو ورته ویلې چې بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام ویلي دي چې یو غوا الاله کوي او هغه غوا چې کوم صفات دي هغه ټول په دې غوا کې دي تاسو چې به بني اسرائیل راځي او دا غوا به دنه اخلي او تاسو ته وایي چې دا به مونږ درکو او د دې نه چمړه وباسئ هغه به د سرو زرو نه ډکه کوي واپس به مونږ ته راوړئ دې ځای نه مفسرینو لیکلي دي چې د مور او پلار څوک تابعدار وي او خدمتګاری وي د هغه دنیا ښایسته کېږي مالداري ورته میلاویږي واقعاتو لیکلي دي او یو پلار او مور بوډاګان شولو نو مال یې تقسیمو زامنو وویل زما به دی او بل ویل زما به دی
یو زوی پکې ویل چې ماله دا صرف مور او پلار راکړي بس زه هېڅ هم نه غواړم مور او پلار خدمت دا به زه کوم پیسې زه نه هلم د برونه حیران شو چې مور او پلار خدمت ته کوي او پیسې نه هلي بس ویل دا هر څه زما دپاره دي مور او پلار یې واغسته بله ورځ یې خوب ولیدو چېرې د ونې لاندې یو دینار پروت دی او هغه راواله په هغې کې ډېر زیات خیر او برکت دی خیال کوه دینار یې راواغستو لاره باندې راځي سوچ یې وکړو چېرې ډېر وخت مې کور ته خوراک دپاره ښه شی نه دی وړی راشه په دې باندې میان واله نو میان یې چې کور ته ویوړو هغه یې صفا کول په هغې کې یو هیره راووتله چې هغې ټول زرګرانو هغې قیمت نشو پوره کولی بېرته نه حکومت هغه هیره واغستله د ټول نه مالداره شو وایي دا د مور او د پلار خدمت هغه برکت دی نو دا سړی مالداره شو دا یتیم هغه غوا واغستله او بیا له چمړه د سرو زرونه ډکه کړه نو وما کادو یفعلون نږدې نه وه چې دوی داسې کړی وې لغلاء ثمنها د وجې د ډېروالي د پیسو نه وإذ قتلتم نفسا دریم خباست د مال د پاره رشتہ دار وجل تاسو ته مې ویلي عامل نومي غریب و مالدار دا مالدار او بچی نو مالدار او بچی نو تر دوی را پاسېدو مړی کو د پیسو د پاره چې دا مال به ماته پاتې شي وإذ قتلتم نفسا هر کله چې مړ کو تاسو یو نفس فادارأتم فيها اختلاف راغی تاسو په دې نفس مبارکي والله مخرج الله ښکاره کوي مخرج ای مظهر الله ظاهروي ما کنتم تکتمون څه چې تاسو پټوئ نفس مفرد او جمع دا قرآن کې 213 ځل د دې ذکر راغلی 213 ډېرې معنی دي یو معنا شخص انسانی دلته دا معنا ده تاسو یو انسان قتل کو دیمه معنا د نفس د الله صفت سورة آل عمران 28 وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ یرئی تاسولا دخبل نفسنا دخبل ذاننا نفس کما دا اللہ دا شان سر مناسب دے دا اللہ صفت شو درم دا نفس مانا قلب زڑو 68 نمبر آیات نمبر 68 نمبر آیات إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها في نفس يعقوب ايه في قلب يعقوب نفس معنى ده قلب جنس نفس معنى ده چا سره ده جنس سره سورة النحل 72 نمبر آیات سورة النحل آیات نمبر 72 والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله غزات پیدا کړی دي تاسو لپاره خزي من انفسكم تاسو د جنسنا نفس په معنا د جنس او نفس روح معنا سورة تکویر 7 نمبر آیت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ أَرْوَاحُ دا بیوزی شی د بدن سرا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ بمعنى د روح سرا سورة تکویر 1 نمبر آیت او نفس امارہ آغا نفس چه امر کئی پا گناہ سورة یوسف وما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء
سورة یوسف 53 نمبر آیات. او نفس لوامه چه گناہ باندې ځان ملامت کوي. ول لا اقسم بیوم القیامه وایا. والنفس اللوامه سورة قیامه 3 نمبر آیات. او تم نفس مطمئنه آغا نفس چاگا مطمئنی پا دین باندی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربکی. دا مختلف معنی دا نفس استعمال شوی. وَإِذَا قَتَلْتُمْ یاد کیا وقت و جگلتا سو قتل کو نفسا یو نفس انسانی و انسان ملکو فَدَارَأَتُمْ فِيهَا اختلاف راغی استاسو بدی کی. دا درئی لغوی معنی دا دفع هر یوی دا زان دفع گئی او کو بلی ورلی چه دا دو وجلی اغوینا دا دو وجلی دی. دا لغوی معنی دا درئی معنی دفع دفع دا خپل زاننا او القاپ بل. واللہ مخرجن اللہ ظاہری ما کنتم تکتمون و سجتا سبٹوئی. فقلنا ماویلی اضربو دو معنی اوہی دا مڑی ببازیها و بازی سید دی غوا. وائی دا مڑی اوہی ببازیها و بازی سید دی غوا. دغا دا اخبار حوالی دا مڑی پی اوہی. دیم مانا اضربو اوہی دا مڑی ببادیا پا بازی سید دی مڑی سارا. دا مڑی دا اللہ سراوالی و دا مڑی پی اوہی. بس مڑی بجوندیش. البته بدی دا سوال دے چه یو ضمیر دا مذکر دے یو ضمیر دا مؤنث. اضربوه مذکر او ببادها وجدا دا چه نفس دے دا ضمیر دا مذکر دا مؤنث دوارو راجی کی نفس لفظ سے دے دا مذکر و مؤنث دوار ضمیر سیدی. اضربو واحدا مڑے ببادیا ببادی سید دے غاسرا کذالکا دق شانتی سنگا چه دا مڑے راجواندے شو. یحیی اللہ الموتا راجواندی با کہ اللہ نور مڑی ہم باس بعد الموت ثابت شو مرگ نپس زندگی. کذالکا دا دے استعمال بدرے طریقے سر دے. یو دا تشبیح لگا دے ذکر دا تشبیح لگا سنگا چه دا مڑے اللہ وی مارا جوندے کو نور مڑی وم دا قیامت پورا ذرا جوندی کما. کذالکا دا تشبیح. دیم دا کمال سورة بقرہ 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ ودا زما کمال دے تاسما یو بہترین امت جوڑ کریے. سیقولو چی شروع شی 143. دا کاب دا تشبیح کذالکا دا تشبیح دا کمال دا پارا. او درین دا تعلیل دا پارا سورة مومن آیات نمبر 6. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ دا دا تعلیل دا پارا دا وجہ دا چه دا اللہ عذاب راگے چه دوی نمانو. كَذَلِكَ دَقَشَانْدِ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتَى راجواندی با کہ اللہ ٹول مڑی دا قیمت پورس. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ خیتا ستا دلائل دخبل قدرت. وَيُرِيكُمْ خیتا ستا آیَاتِهِ اے آیاتِهِ دا اللہ آیاتنا چاگ دلالت کی دا اللہ پا قدرت. لعلکم ددی بارا تاخلونو چتاسو سوچ وکی. ثم قصد قلوبکم بے سخ شلو ستاسو ظلونا من بعد ذالکا پس ددینا. ثم قرآن کی درے قسم ددی استعمال راغلے دے یا ہوئے ثم درے قسم دے. یو توی ثم استبعادیہ
استبعادیه د بعد نه دی، د ما قبل او د ما بعد په منځ کې ډېر بعد دی. غوای لکۍ راواغستله، مړی پیو، مړی ژوندی شو. پکار دا دی چې د دوی زړونه نرم شوي وي، نو د دوی زړونه نور هم سخت شولو. دې ته څومره استبعادیه چې د دواړو منځ کې ډېر بعد دی، د قسوت قلبي او د مړي ژوندي کېدل. دویم تاخیری رتبی، رتبه رسته لکه ثم استوى الى السماء. او دریم تاخیری ذکری، ذکری رستو راغلی لکه سورة اعراف 11 نمبر آیت. ثم قلنا للملائکة اسجدوا، بے ملائکو تماو یلی سجدہ وکئی. حال ہے چه سجدہ دا مخ کے دا، سجدہ دا مخ کے دا، دا تاخیری ذکری رستو راغلے. ثم قست قلوبکم بیسق شلو ساسو زنونا من بعد ذالکا فزد دینا فہی کالحجارہ شدا زنونا پشاند کانو او اشدو او پمانا د بل اشدو بلکہ زیاد شلو قسوا پسخوالی کی. اشد پمانا د زیادت او اشدو اے بل اشدو بلکہ زیاد شلو قسوا پسخوالی کی. د کانو نم د دوی زړونه سخت شلو. ولی کانی درې قسم دي. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ يَقِينًا بَعْضِ کانی لما غدی يتفجر منه جاری کیږي داغې نه نهرونه. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ يَقِينًا بَعْضِ کانی لما غدی يتفجر منه الْأَنْهَارُ جاری کیږي داغې نه نهرونه. وَإِنَّ يَقِينًا بَعْضِ لما غدی يشقق چوچوي فيخرج منه الماء روزي داغې نوبه. وَإِنَّ مِنْهَا يَقِينًا بَعْضِ لما غدی يحبط من خشية الله را غرزيږي د الله د يرینا. علی بعضی کانی داسې دي چې پوره نیر تینا رواني، بعضی داغې نه لږې اوبه رواني، بعضی د الله د يرینا را غرزيږي. دینه معلومه شوه چې علما درې قسم دي. یو هغه عالم دی یتفجر منه الانهار، داغه نه خیر داسې خورېږي لکه د نهرونو په شان. بعض هغه دی یشقق فیخرج منه الماء، صرف خپل کلي ته د هغې نه خیر رسېږي، کلي او خاص علاقې ته. بعض لما یهبط من خشیة الله، دا الله د يرینا را غورځېږي. دا عالم المصلح فی نفسه چې دا هغه نه علم خور نشو، خدا دې چې د الله نه یریږي، په خپله په علم باندې عمل چې دی هغه کوي. بعضې داسې عالمي چې خیر ته نه د نیر په شان دي، لکه مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمت الله علیه، چا چې د دیوبند مدرسې بنیاد ایښودلی و، هغه خیر ټولې دنیا ته روان دی. یو ځل یې د بنیاد یې لا نه وي ایښودی، خوب یې ولیدو، خوب یې ولیدو چې زما د خپو لاندې یو چینه روانه ده د پیو، او هغه داسې عراق طرف ته روانه ده، کوفې طرف ته. نو خوب مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب ته بیان کو، هغه ته چې خوب ډېر مبارک خوب دی. الله پاک با د مذهب حنفي د احنافو د مذهب نشر اشاعت ستانه اخلي. نو بیا د دیوبند مدرسې بنیاد کې خود او ټولې دنیا ته د هغې خیر ورسېدو. او دیوبند علما ټول څه دي؟ دا حنفیان دي، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک باندې دي. دا هغه خیر دی چې د دنیا ګوټ ګوټ ته هغه رسېږي. یو ځل وایي
قاسم نانوتوی رحمت الله علیه خوب ولیدو بل خوب چرا پیغمبر علیہ السلام په خوب کې ولیدو هغه سره یو صادر یو زیداس په صادر کې ځان سره پټ کړل ما خدا کو به رشید احمد گنگوہی سے بیان کو ناغه په جړاش وی فرمایل داسې معلومیږي چې ته زمنګ نه رواني به لګي ورځ پس دا وفات شو نو بار صورت د دیوبند احسانات په ټولي دنیا باندې دي حق مسلک والا او علم بعد عمل کول والا الحمدلله هغه د دیوبند علما دي ایواز علما علم نه دی علم بعد عمل کول کی هم دي عملی نمونه چې ګوري هغه علما دي چې هغه د دیوبند سره وابسته خلق دي اوس بعد دنیا کې ټیک د علم شته جامع ازهر کې علما شته دي سودان کې شته دي ملیشیا انډونیشیا او صرف علما دي علم بعد عمل کول والا نشته دي تقی سے لیکلی دی وخت کې وای زه مونږه انډونیشیا ته لاړو سرکاري دوره وا ویل د مونږ چرته یو دینی مدرسې ته لاړو دغه معتمم صاحب کوټ پتلونه چولې او ګیره خرولې و او دارالحدیث ته لاړو وای زنانا او سړی ګډ وډ ناستو مخې ته بخاری پرته و ویل ما چې دا بخاری تاسو د پاره وای بلا متمم سے پوه شو چې زمونږ انډونیشیا علم او مدرسې دغه دي عزتمندو د دیوبند مسلک دا د حق مسلک دی او د حق سره د عمل مسلک هم دی جامع ازهر تلار شي ټیک دا بعض تحقیقات به ډېر ناشنا وي عمل هغه باندې چې دی هغه نشته دی چې سوای باندې باندې عمل کوي چونګه د دیوبند بنیاد په ډیر اخلاص باندې ډیر په جړه باندې چې د هندستان نه اسلام ختم نشي زګ انګريزانو دا غوښتل چې موږ د هندستان نه سپین جوړو څنګه جوړو سپین چې الته اتس وکاله مسلمانانو حکومت کړیو او به انګريزان رالو داسې رالو چې د اسلام نام او نشان ختم کو حتی چې اسلامي نمونه ملتپات نشو جامع مسجد قرطبه دا یو کې په ټوله دنیا کې غټ جمعات قرطبه مسجد چرته امام قرطبي رحمت الله علیه به درس ورکو تفسیر قرطبي چې لیکلې ده التا دومره صرف میراب پاتې دی یادگار په تور باندې او به په منځ کې ګرځا جوړه کړې ده د جمعات په منځ کې غټه د عیسایانو ګرځا ده او صرف میراب پاتې دی هغه د دې د پاره پاتې دی چې مسلمانانو ته وخی چې راستاسو یو وخت کې داسې حالو وستاسو ټول من ختم کړی یی ناګریزانو دا وختل چې د هندستان نه هم موږ سپین جوړ کو خدای علماء جړاوا عجیب داد الله صاحب مکه ته ولې کو چې تعالی الله ته جاړه تانوی سے واړو کتابونه لیکل قاسم نانوتوی سے مدرسې بنیاد کې خودو او یو بل عالم هغه د نوجوانانو کې د دین خبره شروع کړه اخلاص او جړاوا الله پاک دا څنګه چې د هندستان نه دین ختم شي بلکې دین خور شو ټولي دنیا ته نو دا من خشیت الله وان من آیاتنا بعد ذکرون لما غدی یهبتو چرا غرزیږي من خشیت الله دلا دیرنا وما الله بغافل او ندی الله بخبره عما تعملون دغمنا چتاسو کوي وما الله بغافل او ندی الله بخبره عما تعملون
دغه نه چې تاسو یې کوئ ستاسو عمل باندې الله پوهیږي